बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम موږ په ګرامر ترانسلیشن میتھډ باندې خبره کړې و او په ډایرکټ میتھډ د پوهېدو لپاره پکار دا ده چې د ګرامر ترانسلیشن میتھډ هغه بنیادی کانسپټ زموږ په ذهن کې چې هغه د ریډینګ لپاره او د رائټینګ لپاره لکه د نورو لینګویجز د لیټریچر د سټډي کولو لپاره او د هغې بیس او روټس یې په لیټن کې وو. نو ان ا سینس چې لکه تاسو کله ډیډ لینګویجز زده کوئ او په هغه سینس کې لکه هغه ګرامر ترانسلیشن میتھډ و. بیا په هغې باندې تنقید دا وشو چې یاره یو اپروچ دی په لینګویج کې او کوم عام فهم چې زموږ په ذهن کې راځي نو هغه دا دی چې دا ژبه چې انسان کله داخله والي په یو لینګویج سکول کې یا په انسټیټیوټ کې نو دا د په ژوند کې لا اولنی ځل نه د لینګویج لرنینګ. هر انسان چې کله پیدا شي نو هغه له ژبه نه ورځي او هغه په خپل کور کې خپله مورنۍ ژبه زده کوي او هلته چې کوم طریقې کاري که تاسو یو ماشوم ته سوچ وکړئ نو ماشوم چې کله پیدا شي نو هغه اوریدل کوي او د اوریدلو نه بعد هغه بیا ورو ویل شروع کړي او بیا وروسته په قلاره باندې هغه ریډینګ او رایټینګ شروع کړي. نو دې ته د سکالرز چې چا په ګرامر ترانسلیشن میتھډ باندې اعتراض کوو نو هغوی وایي چې نیچرل اپروچ دا دی لکه دا د قدرت یو طریقې کار دی چې انسان لاول اوریدل کوي بیا ویل کوي او د هغې نه بعد ریډینګ او رایټینګ کوي. نو که فرض که مونږ نیچرل اپروچ ته ځو په دغه کم چې په ورکوټوالي کې یو ماشوم ایکسپیرینس کوي نو پکار دا دی چې مونږ د دې سکیم نه بیا نیټیو لینګویج آوټ کړو. نو هغه نیټیو لینګویج چې دی کله هغوی آوټ کړو او ډایرکټ په ډایرکټ باندې فرض که تاسو په انګلیش کې داخله والی نو چې ډایرکټ په کلاس کې ستاسو کانورسیشن ورسه کېږي نو هغې ته به بیا ډایرکټ اپروچ وایي. نو لاولنی پوینټ په ډایرکټ میتھډ کې دا دی چې دا په نیچرل اپروچ باندې بیس دی او د نیچرل اپروچ چې څنګه تاسو ته ما ووی چې د مورنۍ ژبې انټرفیرنس دی آوټ کول دي او یو لرنر چې دی هغه ډایرکټ فورن لینګویج ته ایکسپوز کول دي څنګه چې دی په ماشوموالي کې خپله ژبه زده کوي او دې ته ډایرکټ میتھډ یو په دغه وجه وایي چې لکه د فورن لینګویج سره ریلیشن ډایرکټ شي او یا ورته تاسو په دې سینس کې هم ویلی شي چې کم الفاظ دي په کومه ژبه چې تاسو زده کوئ په هغې کې چې کم مینینګز دي نو هغه ډایرکټ اسوسییټ کول او هغه په ځان پوه کول نه کې کوم چې په ګرامر ترانسلیشن میتھډ کې به تا یو ورډ یا یو سینټنس په دې ټرانسلیټ کوو او د هغې نه بعد به د ټرانسلیشن په بیس باندې به تا لرنینګ کوو نو په دې وجه هم دې ته ډایرکټ وایي چې یاره د دې کې مینینګ ډایرکټ اسوسییشن د ټارګټ لینګویج سره جوړیږي. بیا معنی به په کلاس کې یا وړو ته یا لرنرز ته به معنی څنګه ښیي په ډایرکټ میتھډ کې مینینګز دوی وایي چې دا به تاسو ډایرکټ د ایکشن سره ډیمانسټریټ کوئ به سټوډنټانو ته به شو کوئ داسې اکټیویټیز به ارګنایز کوئ چې د هغې نه اټومیټیکلی په کانټیکسټ کې هغه معنی واخلي او کوم چې په ګرامر ترانسلیشن میتھډ کې به تا ترانسلیشن کوو نو هغه طریقې کار ته به تاسو نه ځئ. بیا د دې لپاره یو اهمه خبره چې کوم د ګرامر ترانسلیشن میتھډ او د دې په منځ کې یو امتیازي فرق دی نو هغه د ټارګټ لینګویج په حواله سره دی چې په ډایرکټ میتھډ کې به ټارګټ لینګویج کې صرف کمیونیکیشن کیږي لکه که تاسو عربي زده کوئ نو کلاس په عربۍ کې ټیچ کیږي ویکیبلري هر څه په عربۍ کې که تاسو انګلیش زده کوئ هر څه په انګلیش کې په هغې کې به ستاسو که فرض که پښتو ژبه تاسو مورنۍ ژبه یا اردو یا بلې هغه به په هغې کې تاسو ته په کلاس کې نه اویلیبل. بیا چې دی نو دا ویکیبلري او سنټنسز چې دي نو دا به په څه طریقه باندې ستاسو دغ کېږي لکه دا اورل بیس ټایپ اپروچ و چې تاسو به ډے ټو ډے کانورسیشن یا لکه تاسو څنګه چې موږ فنکشنل انګلیش وایو که نه لینګویج اف انویټیشن او لینګویج اف ایکسپټنس ریجیکشن دا ټول نو د دې کې چې کوم سنټنسز دي او په هغې کې چې کوم ویکیبلري دي نو د دغې نه به د دې لرنینګ سټارټ کېږي. د دې په مقابله کې که تاسو ګرامر ترانسلیشن میتھډ ته کتلي نو په هغې کې د ګرامر رولز لاول ښوولی کېږي بیا د هغې سره لیست جوړېږي کوم ریډینګ ټیکسټ چې د هغې نه د ویکیبلري لیست ډیولپ کېږي د هغې بیا ترانسلیشن کېږي او هغه زده کړه کېږي. نو دلته به داسې وي چې لکه ویکیبلري به
د سنټنسز نه په ایوری ډے لایف کې چې دی نو کم لکه مونږ انګریزي وایو یا عربي وایو نو د هغې نه به دا لیسټ رو ډیولپ کیږي. او بله چونکې تاسو ته ما بره ووي چې دا په نیچرل اپروچ باندې بیسډ دی نو دا ریډینګ او رایټینګ چې دی نو دا په ډایرکټ میتھډ کې دومره زیات په سر کې نه راځي بلکې دا به په یو خپل خاص وخت باندې چې کله دا لیسنینګ او سپیکینګ یو خاص سټیج ته ورسي نو بیا به ریډینګ او رایټینګ ته لرنینګ پروسس شفت کیږي. او اوس په کلاس کې چې کله تاسو ویکیبلری بلډینګ کوئ یا کم لرنینګ پروسس نو عام طور چې دی نو لکه دی ډایرکټ میتھډ کې به په کوېسچن آنسر سیشنز کې لکه دا زده کړه کیږي ټیچر به سټوډنټان انګیج کوي دا کلاس په زیات تر انټریکټیو وي ځکه چې په دې کې سپیکینګ او لسنینګ امپورټنټ دی نو یوازې لسنینګ او یوازې سپیکینګ پاسبل نه دی پکار دا چې دا لکه مکس دي نو هغه مکسینګ به په څه طریقې کیږي ټیچر به کوېسچن انیشیټ کوي او سټوډنټس به آنسرز ورکوي او دا به داسې مرحله وار لکه سوال جواب په سلسله کې لکه به دا پروسس مخکې ځي. اوس دا که تاسو وایئ چې دا به څنګه ځي نو که تاسو ګرامر ټرانسلیشن ته وګورئ نو په هغې کې به مونږ ټیکسټ ریډ کوو نو د هغه ټیکسټ ریډینګ نه دلته تاسو کوېسچن آنسرز لکه ته به په سچویشن کې په کانټیکسټ کې به کوېسچنز جوړئ د هغې نه به آنسرز ته به سټوډنټان انوالو کې هغه به موټیویټ کې چې هغوی سپیکینګ وکړي لسنینګ به ډیفینټلی چې ته خبرې کې نه به لسنینګ کوي او بیا چې هغوی د جواب په شکل کې د سپیکینګ هم نو په دې طریقه باندې به د لرنینګ دا پروسس مخکې ځي. بله اهمه خبره پکې دا ده چې ګرامر چې دی نو دا به انډکټیولی ټیچ کیږي. که تاسو ته یاد شي نو په ګرامر ټرانسلیشن میتھډ کې مونږ دا خبره کړې وه چې دلته د ګرامر ټیچینګ ډیډکټیو دی. هلته به مونږ د ګرامر ټول رولز راواخیسته یو لیسټ به یې جوړ کړو یو چارټ به جوړ یو ټیبل به لکه اوس هم که تاسو د سکول او د کالج هغه وخت ځان ته رایاد کړئ نو د ګرامر په کتابونو کې به مونږ ته د ټینسز دا چې یاره د هغې مختلف چې لکه هیو به درسره سره لګي هیز به درسره سره لګي ډو ډز دا ټول کم رولز یو نو مونږ دا لکه د سټارټ نه شروع کړي دا مې زده کول او هغه به بیا په سنټنسز باندې اپلای کول چې یاره که دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی نو په دې کې به دا رول داسې اپلای کیږي. په ډایرکټ میتھډ کې چونکې ته لسنینګ او سپیکینګ باندې فوکس کې نو هلته هغه میمورایزیشن او هغه لرنینګ هغه کانسیپټ نشته بلکې دی دا وایي چې ته به په سچویشن کې په کانټیکسټ کې په ایوری ډے کانورسیشن کې به د سټوډنټان انوالو کې کوېسچن آنسرز وایي او اټومیټیکلی به وذ د پیسیج اف ټایم د هغوی چې رو لیول امپروو کېږي نو هغوی به دا ریلایز کوي چې یاره په کم ځای کې کم رول مونږ اپلای کړو یا په کم ځای کې کم رول چې اپلای شي نو هغه به زیات صحیح نو مطلب دا دی چې ته د یو سنټنس نه یا د ګروپ اف سنټنسز نه ته بیا ځان له جنرالایز رول ډرایو کې نو دې ته مونږ انډکټیو اپروچ وایو. که د بره نه هر څه لاول رولز زده کړي او هغه بیا په لینګویج اپلای کړي نو هغې ته بیا مونږ ډیډکټیو اپروچ وایو. اوس ویکیبلري به تاسو څنګه ټیچ کوئ په ډایرکټ میتھډ کې؟ په ډایرکټ میتھډ کې چونکې په تاسو باندې خو پابندي ده چې تاسو به مورنۍ ژبه د وړو نه وایئ که پښتو ده که اردو ده دا به نه استعمالوئ نو چې نه استعمالوئ نو تاسو به ویکیبلري لکه یو مشکل لفظ دی که نه د هغې معنی به تاسو څنګه نو دوی وایي چې یاره یو زموږ سره کانکریټ ویکیبلري هغه چې لکه اوس دا میټیریل آبجیکټس دي هغه ښکاري something which you can show or you can display in front of the learners نو هغه به ته په ډیمو باندې په آبجیکټس باندې په پکچرز باندې په ایکشنز باندې به ته هغه په دې پوهه کې چې یاره د دې ویکیبلري مطلب دا دی. او بیا کم ایبسټریکټ ویکیبلري چې ده نو ایبسټریکټ ویکیبلري هغه ده چې د هغې فزیکل ایگزسټنس نه نو دا به بیا تا د نورو آیډیاز سره اسوسییټ کې او ته به دا کوشش کې چې یاره دا سټوډنټ وداوټ د سپورټ اف مدر ټنګ د ویکیبلري د معنی ته ورسي او په دې طریقه باندې دا کانسیپټ ډیولپ شي. and this is how it happens when we learn our mother tongue when we are children. چې کله واړه نو که تاسو د ماشومانو ته سوچ وکئ نو هغه هم په دې طریقه باندې خلک ورته یو څیز ښیي بل څیز ورته ښیي د هغې نوم ورته ښیي او په دغه طریقه باندې هغه لرنینګ کیږي. په دې کې دا یو څو بیسیک پوینټس دي چې لکه تاسو ته ډایرکټ میتھډ په حواله سره ما ووي او په دې کې خو هسې خو ډېرې خبرې دي که څوک فردر انټرسټډ نو تاسو په دې حواله سره
د ریفارم موومنټ لږ سټډي کولی شئ چې په لینګویج ټیچینګ کې په 1890 یا په 1900 کې یا د 20th سنچري په سٹارټ کې چې کوم ریفارم موومنټ او هغه کریټیسیزم یې کړی په ګرامر ټرانسلیشن میتھډ نو دا ډایرکټ میتھډ د هغې آوټکم و. په دې کې چې کوم د دې میتھډ ډېر زیات عمر نه و، اگر چې په موډیفاید فارم کې په سناسه طریقه باندې ګرامر ټرانسلیشن میتھډ هم زموږ په سیسټم کې ایگزیسټ کوي، ډایرکټ میتھډ هم ایگزیسټ کوي، خو په کومه طریقه چې دا راغلی و انیشلی نو په هغه طریقه باندې د دې عمر دومره زیات نه و. بیا په 1920-30 کې چې دی نو لکه خلکو تقریبا دا آلموسټ ډسکارډ کو. they started searching for some other good method of foreign language teaching. اسی به زه تاسو ته یو پرابلم په حواله سره چې دا یو ډېر مزیدار شان پوینټ دی چې تاسو په ذهن کې د ځان سره کېدی. نو په دې کې د هاورډ سایکالوجسټ راجر براون هغه دا ویلي چې یاره لکه کله نه کله دا ډېر زیات ګرانه شي چې یو استاد یو ټکی یا یو ویکیبلري آیټم سټوډنټانو ته ښیي یا یو کانسیپټ ورته د کلیر کولو کوشش کوي او د هغې چونکې په ده باندې په ډایرکټ میتھډ کې د مورنۍ ژبې سپورټ اخیستلو باندې یو قسم پابندي ده، دی به مورنۍ ژبې ته نه را سویچ ور کېږي نو دی څومره کړاو کوي او لکه پوره ټایم ضایع کوي او په هغې باندې خپل وخت اخ کوي او هغه کوشش کوي چې په څه طریقه زه دې طالب علمانو ته دا کانسیپټ کلیر کړم. د دې په مقابله کې د راجر براون وی چې که ان کیس په ډایرکټ میتھډ کې د مدر ټنګ دپاره سپیس وی نو کله نا کله یو نیم ټکی چې د مورنۍ ژبې په حواله سره تاسو خبره کوئ نو په 2 ټکو کې په 15 ټکو کې چې کومه معنی ته ښوی شي نو هغه چې مورنۍ ژبه نه نو بیا ډېره زیاته ګرانه شي. نو لکه هغه دا نوټ کړه چې په ډېرو موقعو باندې دا ټیچرز کله یو طرف ته سپورټ لځي، کله بل طرف ته سپورټ لځي، کله یو قسمه ایکسپریشن چې دا مینینګ د خپلو سټوډنټانو ته کمیونیکیټ کړي خو هغه یو ډېر زیات لیبوریس ټاسک کړي. نو په دې وجه باندې دا یو میجر دغه و چې یاره لکه دا دومره زیات مناسب او پریکټیکل اپروچ نه دی چې تاسو لکه بالکل دا بین کوي د مدر ټنګ دا انټرفیرنس په لینګویج ټیچینګ کې، د دې یو خپله فایده ده. نو دا یو پرابلم د دې نه علاوه نورم چې تاسو کله ټول میتھډس باندې ځان پوه کولو کوشش کوئ نو تاسو ته به مزید هم په دې کې نوې نوې لارې کولاویږي، خو زما کوشش دا و چې یاره ستاسو یو بیسک انټروډکشن د ډایرکټ میتھډ سره وکړم. نو که چا څه کوېسچن وي نو تاسو یې کولی شئ. شکریه.